د امریکا او د ایران ترمنځ چې کومې خبرې روان دي نو ټرمپ پکې دوباره دمکیانې چې دي دا ورکوي او ټرمپ چې دا هغه بیدباري هم وکړه او د ډزبندۍ خلاف ورزي چې دا یې هم وکړه. د هغو ترمنځ چې کومې خبرې روان دي نو د مذاکراتو دویم دور چې دی هغه به د منګل په ورځ باندې کیږي. د امریکې یو صحافي ویلي دي چې دوباره به د هغو هغه نایب صدر چې دی وینس هغه چې دی هغه به دوباره راځي، دوباره به د مذاکرات لپاره راځي. خو د ایران سرکاري ټي وي چې دی هغه ویلي دي هغه وایي چې دې له به موږ نه ځو. د هغو دا دعوې دي چې دې مذاکراتو له چې دی دې له به موږ نه ځو او دې ځل چې کوم ډیل کېږي هغې ته د ایران د تلو اراده چې دا نشته. د هغو له طرفه دغه خبر راغلی. خو دلته کې امریکې چې دی دوباره بیدباري کړې ده او ایران وایي چې د دې به موږ جواب چې دی دا به ورکوو. د هغو یو جاز چې دی هغې په ناکابندۍ کې چې دی هغو رانیولی کم د ابنای هرمز ناکابندي چې دی کړې ده، ابنای هرمز کومه لاره چې ده سمندري نو ایران خو بنده کړې خو دوی بهر ناکابندي کړې ده. نو د ایران جاز چې دی هغه یې نیولی دی. خو ایران وایي چې د دې به وله موږ جواب چې دی دا به ورکوو. د ایران د طرفه دا خبره هم شوې ده چې دوی د ډزبندۍ چې دی دغه ځای خلاف ورزي کړې ده او امریکا وایي چې موږ دې له وارننګ هم ورکړی او د جاز ته چې دی موږ وینا هم کړې وه چې مه راځه، خو دی راغی دی چې دی دا موږ په خپله قبضه کې چې دی دا هغسې دی. نو ډزبندۍ خلاف ورزي چې دی هغه هم ټرمپ کړې ده او ټرمپ چې دی هغه د اعتبار هم نه دی. که مذاکرات کوي به د مذاکراتو کې چې دی هغه دوباره هم حمله کولی شي. اوس ورته دا ویلي دي که ډیل قبول نه کړو نو دوباره هغه وینا ده چې هسپتالونه به یې نښه کومه، دغه شانتې پاور پلانټ چې کوم ستاسو دي لکه بجلیګر دا ځایونه چې دي دا به له زه نښه کوم، دغه شان ستاسو کم پلونه چې دي دا به نښه کوم. نو دوباره دمکي ورکړې ده او ډیل چې دی دا به تاسو قبلوئ او وایي که ډیل دی قبول کوم نو وایي دسخط له چې دی زه به پاکستان ته ځم او هلته کې چې دی زه به دسخط کوم. اوس چې دی د منګل په ورځ باندې هغو خپل ټیم رالیږي او د مذاکراتو دا دویم دور دی. نو اوس ګورو چې دا مذاکرات کامیابیږي که نه کامیابیږي، بل لا چې ایران دې له راځي که نه راځي. ځکه د هغو د سرکاري ټي وي د طرفه دغه وینا شوې ده چې زموږ اراده چې دی دا نشته چې هلته کې لاړ شو. تاسو راسره خپل رایه چې دی دا لازم شریک کړئ.